زمارونو د حضرت یوسف علیه السلام داغه بولی کېږي بولی هغه خلک یو زنانه د ځان سره مالوچ راوړي مالوچ بوډۍ ښځه ده او ورته څه وایي خلک ورته په لار کې وایي ورته وایي پلان کلی وایي ته چې دا هر څه وړي هلته کې د یوسف علیه السلام په وزن کې سره تول کېږي سره تا ځان سره مالوچ راغستي هغه وایي زما د دې څه کار نشته دی وایي زما د دې څه کار نشته خو د قیامت په ورځ باندې چې الله جل جلاله اعلان وکړي نن د یوسف علیه السلام خریدار راپاسي زه به هم پکې پاسم اگر چې ما مالوچ وړي خو زه صرف د حضور د نبي د یوسف علیه السلام د هغه په خریدارو کې خپل ځان راولم چې پلان کې د الله رسول ته به خپل ځان خیم یوسف علیه السلام ته به ځان خیم چې زه هغه بوډۍ ما خو زه ګورې ستا خریدارو له راغلي ومه ګورې نن که ما او تا دا جرت نشو کولی ما او چا ته چې مخامخ خبره نشو کولی دومره خو کولی شو که نه چې انشاءالله که د مال قرباني راله که د جان قرباني راله دې ته خو تیار یو انشاءالله که نه په خپل پیغمبر باندې دې ته تیار یو قسم دی حضرت سید عطاالله شاه بخاري قسم دی هغه به ټوله شپه لګیو غیر خلق به د هغه تلاوت ته ولاړو غیر خلق به ولاړو قسم دی هغه سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه په دې موضوع او په دې خبره باندې جیل ته بوزي هغه بدبخت لعین چې هغه د انګریز مردار هغه د انګریزانو هغه سپي هغې راځي او سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه په ګاډي پسې تړي او په راښکو یې بوزي په ګاډي پسې تړي هلته ورته خپل بچي ولاړ دي خپلې لوڼه ورته ولاړې دي خپلې ښځه ورته ولاړه ده خپل خاندان ورته ولاړ دی د کلي ټول خلک ولاړ دي افسوس خبره ده نه بس افسوس خبره ده ده قسم دی زمونږ د مسلمانانو نه غیرت نشته که چېرته په دې کې غیرت وي څنګه به ستا د علاقې نه یو عالم دا به غیر خلک داسې بوزي خو افسوس خبره ده ده غیرت نه و هغه سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه هغه ته خپل بچي جاړي دا څومره ګران کار دی هر سړی د خپل بچو باندې دا خبره ورواچي چې زما کله د خپلو بچو د خپل خاندان په مخ کې په ګاډي پسې وتلی او راښکي مې داسې دي دا به څوک برداشت کړي زمانو سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه په ګاډي پسې وتړو په راښکو وړي دا خپل بچي ورته په چغو جاړي او دا ورته وایي ای بابا تا خو ګناه نه ده کړې تا خو د دې نه منصب نه دی غوښتی تا خو د دې سره ظلم نه دی کړی تا خو که اواز کړی د ناموس رسالت دپاره دې کړی دا خلک تا سره ولې ظلم کوي زما وروڼو سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه ورته څه وایي بچیا دا وړه قرباني ده زما دپاره به قرباني دی چې زما دا ښځه راولي زما په سینه باندې سملی او زما په سینه دا حلاله کي دا به وړه قرباني دا به قرباني چې زما یو بچی راولي زما په سینه باندې حلال کي زه به د قیامت په ورځ باندې د هغې نه بعد کې زما دا سینه راونیسي او دا سرې کي قسم دی زه به د محمد رسول الله په مخ کې ورځم زه به ورته یم چې زه به ورته صرف دا خیم چې ای د الله رسوله ما نور څه نه شو دا لږه قرباني ده دا په خپل دربار کې قبوله که واس زه به صرف دا اواز کوم زما وروڼو خلک د دې نه تېرو خلک د خپلو سینو نه تېرو نن ما او تا ته اواز کوي دغه بدبخت لعین یې مردار کړی د ده په حق کې روزه نن ته د خپل کار نشي پرېښودی ظالمه ته به نبي علیه السلام د مخامخ کېږې نه ته به دا اواز نه کوې چې زما نبي محمد تا نه قبر کې تپوس کوي من نبي که نبي دې څه دی ته به ورته څه وې ته چې نبي علیه السلام سره مخامخ شي او ته ورته یې ماله د حوض کوثر اوبه راکړه تا ته به وایي ته زما هغه امتي ما پسې خلکو ډرامې کولې ما پسې خلکو ملنډې کولې زما په شان کې خلکو ګستاخي کوله تا زه پیغمبر ګڼلم تا ما سره دا ظلم کو ته زما په قدر کې روتې قدریم نه ته داسې مسلمان زما وروڼو دا به موږ او تاسو بیا نبي علیه السلام ته څه وایو پارټي په خپل ځای باندې هره پارټي په خپل ځای زما وروڼو که کله هم د ناموس رسالت خبر راتله قسم دی ګوره خپل بچي خپل ځان خپل مال دا هر څه دې قربان کړي دقه یو ذریعه ده زموږ ګوره بله نشته دی ګوره قسم دی دقه یو ذریعه ده دقه یو بس بله یو ذریعه نشته ګوره قدم شپارس وکړو خو جنت دی قدم شپارس ونه ګوره وروڼو ډېر بد ځای دی ګوره زموږ اعمال کمزوري دي ګوره قسم دی زموږ اعمال ډېر کمزوري دي زما وروڼو دقه یو ذریعه دقه سلسله کې مې دا خبره درته کوله چې انشاءالله د خالي په ورځ سباله انشاءالله سباله
په کټیګړې کې هم دغه د ناموس رسالت په باره کې بیان دی ان شاء الله. غیله خو په ټول ملګری زو کنه زو به ان شاء الله په وادي سره چې کم ملګری وي ان شاء الله موږ بزو او صرف د محمد رسول الله د خاطر بزو. هغه لګ لاس اوچت کی جزاکم الله. ټول ملګری یو کس پم نه پال ان شاء الله کټیګړې کې لاندې د دینه بعد ان شاء الله هغه غازی فیصل خالد چې هغه یو ګستاخ یو بدبخت لعین هغه مردار کړل داغه په باره کې به ان شاء الله یو زبردست ریلی دا به د ګل پورس په 7 سپتمبر باندې په 7 سپتمبر د ګل پورس باندې ان شاء الله دا به خیری زمون انت کې بیا تګي الته کې به د قوم د خپل حکمرانانو ته بخایو. مونږ به ورته وایو چې مونږ پر امن خلک یو مونږ احتجاج پر امن کوو. مونږ درته دا خبره ظاهرو چې غازی فیصل خالد دا یوازې نه دی دا ډز یوازې ده نه دی کړی دا زمونږ د ټول قوم आवाज دی. که کله یو سړی په ناموس رسالت باندې आवाज کوي د ناموس رسالت په هغې کې ګستاخي کوي په نبی علیه السلام ګستاخي کوي نو ګوره د هغه به بیا انجام دغه مونږ ورته صرف دا ظاهرو. مونږ دومره کمزوري مه ګڼه مونږ بنګړي نه دي اچولي مونږ دومره بزدله مه ګڼه ان شاء الله ان شاء الله که کرته یو سړی بیا داسې کار وکړو داسې کارتب یې وکړو دا خو لا دا دی دا خو د مدرسې طالب دی قسم دی یو سوړ زمیندار هغه هم دا خبره نشي برداشت کولی بیا به موږ نه دا ګیله نه کوې که ستا قلم حرکت کې رانغی که ستا پولیس په حرکت کې رانغی که ستا جج او وکیل دا په حرکت کې رانغی بیا به زما د یو انپړه سړي نه ګیله نه کوې بیا به زما به قلم نی بیا به زما توری زما به ګولي او د دې بدبخته لعین به سر ان شاء الله. دا به ورته وایو دا به ورته ښکاره کوو چې مسلمان دا ګورې مړه نه دي دا ګورې نوجوانان دي د دې په زړه کې اگر چې ګناهګار یو اگر چې خطاکار یو خو ان شاء الله د خپل محبوب علیه السلام په شان کې یوه ګستاخي نشو برداشت کولی ان شاء الله. دا به ورته وایو ها د خالی په ورځ کم ملګري چې دلته نشته هغې خدمت کې عرض دا دی ان شاء الله صرف په دې خالی چې الله دا زموږ دپاره یو زبردسته ذریعه جوړه کړي دا زموږ دپاره د بخښنې یو ذریعه جوړه کړي بس دې په خاطر به ځو ان شاء الله هلته کې به زموږ مشران راځي او به زموږ نه مطالبه کوي او بیا به ان شاء الله د هغې نه بعد کې بیا به که خیري ورپسې د اتوار ورځ ده او د ګل په ورځ به ان شاء الله بیا به موږ دې ځای نه ګاډي کوو او هلته کې به ان شاء الله د خپلې بخښنې دپاره چې الله زموږ دپاره دا بخښنې ذریعه جوړه کړي په دقې خاطر به ان شاء الله د حضور علیه السلام د دې رسالت او د حضور علیه السلام د دې ناموس رسالت په دې کې به ان شاء الله موږ ځان شاملو. هغه د بوډۍ هغه کار به کوو هغه د بوډۍ هغه کار هغه به کوو. موږ وایو چې موږ نور څه نشو کولی ټیم به ان شاء الله وي چې ټیم ورته وښه ټیم به ان شاء الله دې ځای نه موږ که خیري 8 بجې ان شاء الله روانېږو ښه هر یو خو د خالي د ورځې پروګرام دی د خالي د ورځې نو د خالي د ورځې پروګرام دا خو ان شاء الله 3:30 بجې دی سبا له چې کوم پروګرام دی دا 3:30 بجې دا په کټیګړې مدرسه کې دی دې له به ان شاء الله ځو او دویم ان شاء الله